په دې اخره عشره کې څلور اعمال ډېر کوئ. څو اعمال؟ څلور اعمال ډېر کوئ په دې اخره عشره کې. څلور اعمال ډېر زیات کوئ. یو چې کله د ماښام لمونځ وکړي یا د ماسخوتن لمونځ وکړي، ټیک شو، خامخا د خپل وس مناسب صدقه ورکوه. د خپل وس مناسب صدقه ورکوه. 10 روپۍ دې طاقت کېږي، 20 روپۍ دې کېږي، 50 روپۍ دې کېږي، څومره چې دې طاقت کېږي هره شپه په دې اخرو 10 کې صدقه کوه د خپل وس موافق. ولې؟ لیلة القدر شپه خو په دې اخره عشره کې یقیني ده که نه؟ په دې اخرو 10 شپو کې خو ده که نه چې هره شپه پکې تا د خپل وس مناسب صدقه ویستله، الله تبارک وتعالی درله پې 4 میاشتې دبره د 80 کالو عبادت ثواب درکړو. یعنی مطلب دا دی چې تا 80 کاله مسلسل صدقه ورکړه، 80 کاله مسلسل دې صدقه ورکړه. نو یو چې کله د ماښام لمونځ وکړئ یا د ماسخوتن لمونځ وکړئ په دې اخره عشره کې د خپل وس مناسب څه ورکوئ؟ صدقه ورکوئ. دویم عمل دا دی په دې اخره عشره کې خامخا یې کوئ چې د ماښام مانځه پسې یا د ماسخوتن په مانځه پسې کم از کم چې زیات نشي کولی 2 رکعته نفل خامخا کوه. چې زیات نشي کولی 2 رکعته نفل کوه، 2 رکعته خامخا کوه. ځکه چې اخره عشره کې ته په هره شپه کې 2 رکعته نفل کوي که نه، نو د لیلة القدر شپه خو پکې یقیني ده که نه؟ د لیلة القدر شپه پکې یقیني ده. نو داسې شوه چې تا 1000 میاشتې مسلسل د الله په دربار کې 2 رکعته نفل وکړو. نو 2 رکعته نفل پکې خامخا کوئ. دریم عمل پکې څه شی کوئ؟ تراویح خو پکې بلکل مه قضا کوئ. په دې اخره عشره کې تراویح درنه بلکل قضا ګورې نشي، تراویح درنه قضا نشي. وجه دا ده چې هره شپه پکې ته تراویح وکړي نو ته په هغې شپه کې د ودرېدونکو نه حساب، ته د الله په دربار کې ودرېدونکي حساب. او څلورم عمل پکې څه شی دی؟ څلورم عمل دا دی په دې اخره عشره کې چې کله د ماسخوتن لمونځ وکړي یا د ماښام لمونځ وکړي، ځکه شپه د ماښام نه شروع کېږي. نو چې د ماښام لمونځ دې وکړه، کو د ماسخوتن لمونځ دې وکړو، کښېنه لږ په خپل ځای باندې 3 پیرې قل هو ووایه. څو پیرې؟ 3 ځله قل هو سوره اخلاص، قل هو الله احد سورت، دا 3 پیرې ووایه. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې 3 پیرې سوره اخلاص قل ولوستو د قرآن ختم کو. ګویا چې د څه ختم کو؟ نو سوره اخلاص ته 1 ځل وي 10 سپارو ثواب لري، 2 ځله دې وي د 10 سپارو، 3 ځله دې وي د 10 سپارو ثواب لري. نو د ماسخوتن په مانځه پسې یا د ماښام مانځه